بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 13 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایی: التاسع ان يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا، ويختص بجمع المذكر السالم مضافا إلى ياء المتكلم. تقول: جاءني مسلمية، تقديره مسلموية. اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وأبدلت الزمة بالكسرة لمناسبة الياء فصار مسلمية. ورأيت مسلمية ومررت بمسلمية. پدی عبارت کی مصنف رحمه الله تعالی د اعراب په لحاظ سره د اسم نهم او اخرنی قسم بیانی، او هغه قسم دا دی چې د هغې حالت رفعی دا په واوی تقدیری سره وي، یعنی واو دا په لفظونو کې موجود نوي، او حالت نسبی او حالت جری په یای لفظی سره وي، یعنی دغه یا په لفظونو کې موجوده وي او مونږه په دغه یا باندې تلفظ کو. نو تدی قسم حاصل دا شو چې په یو حالت کې، یعنی په حالت رفعی کې تدی اعراب بالحرف تقدیری دی، او په دو حالتونو کې، یعنی په حالت نسبی او په حالت جری کې اعراب بالحرف لفظی دی او هغه په یا سره دی. او د اعرابو د نهم قسم دا خاص دی د اغی جمع مذکر سالم سره کوم چې یای متکلم طرف ته مضاف وي. د اعرابو دا نهم قسم دا خاص دی د اغی جمع مذکر سالم سره کوم چې یای متکلم طرف ته مضاف وي. نو چې کله جمع مذکر سالم یای متکلم طرف ته مضاف وي او دا په حالت رفعی کی وي، یعنی په ترکیب کې فاعل واقع کیږي، مبتدا واقع کیږي، یا نائب فاعل واقع کیږي، یا د مبتدا خبر واقع کیږي، یا د افعال ناقصه د پاره اسم واقع کیږي، یا په مرفوعاتو کې یو بل مرفوع واقع کیږي، نو دا با مرفوعی په واوی تقدیری سره، یعنی دغه واو دا په لفظونو کې موجود نوي. او کچری جمع مذکر سالم دا یای متکلم طرف ته مضاف وي او دا په حالت نسبی او یا حالت جری کی وي، یعنی په ترکیب کې مفعول به، مفعول له، معه، فيه، حال، تمیز وغیرہ دا واقع کیږي، یا دا په ترکیب کې مضاف الیه واقع کیږي، یا د حروف جاره د پاره مجرور واقع کیږي، نو دا به بیا منصوب او مجرور وي په یای لفظی سره. نو صاحب کتاب فرمایی: التاسع چې د اعراب په لحاظ سره د اسم نهم نمبر قسم دا دی ان یکون الرفع بتقدیر الواو، چې حالت رفعی دا په واوی تقدیری سره وي، والنصب والجر بالیاء لفظا، او حالت نسبی او حالت جری دا په یای لفظی سره وي. ويختص بجمع المذكر السالم، او د اعرابو دا نهم نمبر قسم دا خاص کړی شوی دی د جمع مذکر سالم سره، مضافا الی یا المتکلم، خو د اغی جمع مذکر سالم سره
چې کومه جمع مذکر سالم مضاف وي یای متکلم طرف ته. تقول جاءنی مسلمیه. په دې عبارت کې مصنف د حالت رفعی وضاحت کوي او د هغې مثال ذکر کړی دی چې جاءنی مسلمیه. نو په دې مثال کې دا مسلمیه دا مرفوع دی په واوی تقدیری سره. په اصل کې واو دا په لفظونو کې موجودو، بیا دغه واو دا حذف شوی دی او بیا مصنف په خپله ته دې وضاحت کوي چې دا مسلمیه دا په اصل کې سو. نو فرمایي تقدیره مسلمویه، چې دا مسلمیه دا په اصل کې و مسلمویه، خو د مسلمویه نه مخکې دا لفظ په اصل کې و مسلمونه یا مسلمونه دا جمع مذکر سالم دی. د اوس مونږه ته د مسلمونه اضافت کو یا متکلم طرف ته. نو بل ورځ مونږه دغه قاعده ذکر کړې وه چې کله مونږه د جمع مذکر سالم اضافت کو نو ته دغې دا نون دا د اضافت د وجې نه غورځېږي. نو د مسلمونه دغه نون دا حذف شو، نو مونږ سره جوړ شو مسلمویه. نو بیا مصنف فرمای اجتمعت الواو والیاء والاولى منهما ساکنه. نو په مسلمویه کې واو او یا دا یو ځای جمع شوي دي او په دې کې لومبی دا ساکن دی. نو چې کله واو او یا دا یو ځای جمع شي او په دې کې لومبی دا ساکن وي نو مونږ به دغه واو دا به یا کو او بیا به یا په یا کې ادغام کو. نو مصنف دغه خبره کوي اجتماعت الواو والیاء، په دې مثال کې دا واو او یا دا جمع شوي دي، والاولی منهما ساکنه او په دې واو او په یا کې کم لومبی حرف دی یعنی واو دا ساکن دی. نو فقلبت الواو یاء، نو دا واو دا په یا سره بدل کړی شو. بیا وادغمت الیاء فی الیاء، بیا یا په یا کې مدغم کړی شوه ورننباسلی شوه. وابدلت الضمة بالکسرة لمناسبة الياء. نو چې کله مونږه ووم یا کو او یا په یا کې ادغام کړه نو مونږ سره جوړ شو مسلمویه. مسلمویه بیا ته دې نه اخوا د یا نه په مخکې حرف باندې ضمه ده، نو یا د ځان نه مخکې کسره غواړي، نو ته دغې یا د مناسبت د وجې نه دغه ضمه دا مونږه په کسرې سره بدل کړه نو د مسلمویه نه جوړ شو مسلمیه. نو فرمایي و ابدلت الضمة بالکسرة، دغه ضمه دا په کسرې سره بدل کړی شوه. ولې؟ لمناسبت الیاء، د یا د مناسبت د وجې نه. نو فصوار مسلمیه، نو د مسلمویه نه جوړ شو مسلمیه. نو حاصل دا شو چې دا مسلمیه دا په اصل کې و مسلمونایه، بیا دغه نون د اضافت د وجې نه وغورځېد نو موږ سره جوړ شو مسلمویه. نو اوس دلته واو او یا دا یو ځای جمع شول او په دې کې لومبی حرف یعنی واو دا ساکینو، نو دغه واو دا مونږه په یا سره بدل کو، بیا دوه یاګانې جمع شوي نو یو یا مونږه په بله یا کې مدغم کړه نو مونږ سره جوړ شو مسلمویه. بیا د یا د مناسبت د وجې نه دغه ضمه دا مونږه په کسرې سره بدل کړه نو د مسلمویه نه جوړ شو مسلمیه. نو په جاءنی مسلمیه کې دا مسلمیه دا مرفوع دی په واوی تقدیری سره، یعنی په اصل کې واو موجودو او بیا دغه واو دا حذف کړی شو. بیا په آخر کې فرمایي ورأیت مسلمیه. په دې عبارت کې مصنف د جمع مذکر سالم چې کله یای متکلم طرف ته مضاف وي د هغې حالت نسبی بیانوي، نو ته دې حالت نسبی دا په یای لفظي سره ده، ځکه چې مسلمیه دا په اصل کې و مسلمینا یا. نو مسلمینا دا جمع مذکر سالم دی او دا په حالت نسبی کې دی. نو اوس مونږ ته دې اضافت کو یای متکلم طرف ته.
نو د اضافت د وجې نه تدې د نون د وغورځېد نو موږ سره جوړ شو مسلمیه. نو دوه یاګانې یو ځای جمع شوي، لومبی پکې ساکین وه، دویمه متحرک وه، نو موږ په دې کې ادغام وکړو نو موږ سره جوړ شو مسلمیه. نو دلته هغه یا څنګه چې مخکې موجود وه نو اوس هم موجوده ده، نو دې وجې نه د دې حالت نسبي دا په یا سره دی. او د حالت جری مثال دی ومررت بمسلمیه، نو دا مسلمیه دا مجرور دی په یای لفظي سره، او د دې کې هم دغه شانتي تعلیل شوی دی څنګه چې مونږ په ورأیتو مسلمیه په دې مسلمیه لفظ کې ذکر کو. اوس راځو مونږ ته دې عبارت ترکیب له او په دې کې کم نحوي قواعد جاری شوي دي، نو ان شاء الله تعالی د الله په توفیق او په فضل سره به مونږ ذکر کو. التاسع دا صفت دی د الصنف موصوف محذوف د پاره، نو بیا موصوف صفت دا مبتدا ده. ان یکون الرفع بتقدیر الواو، ان یکون دا فعل ناقص دی، الرفع مرفوع بضم لفظا دا ولا اسم دی، بتقدیر الواو با حرف جار، تقدیری دا مضاف دی، او الواو دا مجرور بکسر لفظا دا ولا مضاف الیه دی. نو مضاف مضاف الیه دا مجرور دی د با جار د پاره، جار مجرور متعلق دی په کائنن پوری، دا بیا دو یکون فعل ناقص د پاره خبر جوړیږي. نو یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا بیا خبر دے دا التاسع مبتدا د پاره. والنصب والجر تدی دوړو عطف دی په الرفع باندې، نو څنګه چې الرفع د یکون د پاره اسم دی، نو دغه شانتي النصب او الجر دا هم د یکون د پاره اسم دی. بالیاء لفظا دا یاء دا ذوالحال له او لفظا تدین حال له، نو دا ذوالحال او حال مل کر دا مجرور دی د باجار د پاره، نو بالیاء لفظا دا بیا عطف دی په بتقدیر الواو او دا هم د یکون د پاره خبر جوړیږي. ويختص بجمع المذكر السالم مضافا الى ياء المتكلم. يختص صيغه واحد مذکر غائب، فعل مضارع مجهول، هو ضمیر پدې کې نائب فاعل له، با حرف جار، جمعی مضاف، المذکری موصوف، السالمی صفت. موصوف صفت مل کر دا مضاف الیه دا د جمعی مضاف د پاره، بیا دا مضاف مضاف الیه دا ذوالحال له، مضافن دا دو اسم مفعول صيغه ده، او پدې کې هو ضمیر دا نائب فاعل له. او مخکې هم دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې کله چې د اسم فاعل په صيغه کې کم ضمیر دی نو هغه به ولا فاعل جوړیږي، او د اسم مفعول په صيغه کې چې کم ضمیر دی نو دغه ضمیر دا به ولا نائب فاعل جوړیږي. نو دلته د مضافن کې چې دا کم ضمیر دی هو، نو دا ولا نائب فاعل دی. الى یاء المتکلم، الى حرف جار، یاء المتکلم یاء مضاف، المتکلم دا مضاف الیه ده، نو مضاف مضاف الیه دا مجرور دی د الى جار د پاره، بیا دا جار مجرور دا متعلق دی په مضافن اسم مفعول پوری، بیا مضافن صیغه صفت یا صیغه اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر دا حال لے دا ذوالحال دا پارا، نو ذوالحال اور حال مل کر دا مجرور دی دا بجمعی کی چې کم بادا تدی دا پارا، نو جار مجرور دا متعلق دا په یختص پیل فوری، لہذا دا جمله فعلیه شوا. تقول جاءنی مسلمیه، نو جاء صيغه واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، نون وقایه، یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلا دا ولا مفعول به مقدم دی. او مسلمیه، مسلمیه نو بدې کې دا مسلمیه دا مرفوع دی په واوی تقدیری سره، او دا یا ضمیر دا ولا مضاف الیه دی، نو مضاف مضاف الیه دا فاعل مؤخر دی، لہذا دا هم جمله فعلیه شوا. تقدیره مسلمیه، تقدیره تقدیر مرفوع بضم لفظا دا مضاف، او دا ها ضمیر مجرور محلا دا مضاف الیه دی، نو مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده، او مسلمویه دا ولا خبر دی، لہذا دا جمله اسمیه شوا. اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة. اجتمعت صيغة واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معلوم، الواو
مرفوع بضم لفظا دا معطوف علی ده. وو حرف عطف الیاء مرفوع بضم لفظا دا معطوف ده. نو معطوف علی اور معطوف مل کر دا ذوالحال لے. معطوف علی اور معطوف مل کر دا ذوالحال شو. وو حالیہ الاولا دا موصوف دے. منهما من حرف جار او هما مجرور. دا جار مجرور دا متعلق دے پو ثابتون پوری، لہذا دا دا اولا دا پارا صفت دے. بیا موصوف صفت دا مبتدا دا او ساکنتون مرفوع بضم لفظا دا ولا خبر دے. نو مبتدا خبر مل کر دا حال دے دو ذوالحال دا پارا، او ذوالحال اور حال مل کر دا فاعل دے دو اجتماعت دا پارا، لہذا بیا اجتماعت فعل اپنے فاعل سے مل کر دا جملہ فعلیہ شوا. بیا فقلبت الواو یاء وادغمت الیاء فی الیاء وابدلت الضمة بالکسرة. فقلبت کی چدا کم فا دا نو دا فا تفصیلیہ دا، اس تدی زینا مصنف تدی تفصیل بیانی. نو قلبت صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجهول. الواو دا مرفوع بضم لفظا دا ولا نائب فاعل لذکر چه نائب فاعل دا هم مرفوع وی، او یاء دا منصوب بفتح لفظا دا ولا مفعول به دے. نو قلبت فعل مجهول اپنے نائب فاعل اور مفعول به سے مل کر دا معطوف علی شوا. وہ حرف عطف او ادغمت الیاء. نو ادغمت دا فعل لے، الیاء ولا نائب فاعل لے، او فی الیاء دا جار مجرور دا متعلق دے پا ادغمت فعل پوری. نو ادغمت فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر دا معطوفی اول شو. وہ حرف عطف ابدلت الضمة بالکسرة. نو ابدلت دا هم دا واحد مؤنث فعل ماضی مجهول صیغہ دا، الضمة ولا نائب فاعل لے، بالکسرة با حرف جار، الکسرة مجرور جار مجرور متعلق دے پا ابدلت فعل پوری. لمناسبت الیاء لام حرف جار، مناسبہ دا مضاف دے، الیاء دا مضاف الیہ دا، مضاف الیہ دا مجرور دے، دا لام جار دا پارا جار مجرور متعلق دے پا ابدلت فعل پوری. نو ابدلت فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر دا بیا معطوفی ثانی شو. نو معطوف علی چکلا دخپلو دوارو معطوفاتو سر ملاو شوا نو دا جملہ معطوفہ شوا. فصوارا مسلمیہ دا سوارا دا فعل ناقص دے، هو ضمیر تا دے اسم دے، او دا مسلمیہ دا ولا خبر دے. رأیتو مسلمیہ، رأیتو فعل بفاعل او مسلمیہ منصوب بیائی لفظاً دا ولا مفعول به دے، لہذا دا هم جملہ فعلیہ دا. ومررتو بمسلمیہ، مررتو فعل بفاعل با حرف جار، مسلمیہ دا مجرور دے پو مجرور بیائی لفظاً، نو دا جار مجرور دا بیا متعلق دے پو مررتو فعل پوری. دلتا با مونگا یو اہم قاعدہ ذکر کو چی دا فعل ماضی، دا فعل مضارع، دا فعل امر او دا فعل نهی کم دا واحد مذکر غائب یعنی لنبی صیغہ او دا واحد مؤنث غائب صیغہ یعنی سلورم نمبر صیغہ چی کل دا معلوم وی نو کل تدید پارا فاعل دا اسم ظاہر وی او کل تدید پارا فاعل دا اسم ضمیر وی. او چی کل دا دوار صیغی یعنی دا واحد مذکر غائب صیغہ او دا واحد مؤنث غائب صیغہ چی کل دا مجهول وی نو بیا تدید پارا کل فاعل اسم ظاہر وی او کل تدید پارا فاعل دا اسم ضمیر وی. نو کل با تدید پارا فاعل یا نائب فاعل اسم ظاہر وی او کل با ولا اسم ضمیر وی. نو تدید پا بارکی با مونگا دا اہم قاعدہ دا پا ذہن کی کیدو چی کل دا دوار صیغی دا دا کلام پا شروع کے واقع شی او دا کلام دا شروعنا زمونگ مطلب دا دے چی دا اغی زینا یو نوی خبر شروع کی گی نو بیا کچری دا دو صیغی معلوم وی نو دا اسم ظاہر با ولا فاعل جوڑے گی. او کچری دا دو صیغی مجهول وی
نو تدې نه وروستو چې کوم اسم راغلی دی نو دای به ولا نائب فاعل جوړیږي لکه څنګه چې دا مثالونه مونږ ذکر کړل. نو اجتماعت الواو والیاء دلته دا اجتماعت تدې ځګینه یو نوې خبره شروع کیږي لہذا تدې کې ضمیر فاعل نه بلکې دغه اسم ظاهر الواو والیاء دا ولا فاعل دی. دغه شانتي د قلبت الواو والیاء دلته قلبت د واحد مؤنث غایب صيغه د کلام په شروع کې راغلی دا یعنی تدې نه یو نوې خبره شروع شوې ده او د الواو ولا نائب فاعل دی. دغه شانتي ادغمت الياء او د ابدلت الضمه د کلام په شروع کې راغلي دي لہذا تدې لپاره دغه اسم ظاهر دا ولا نائب فاعل دی. او چې کله د دواړه صيغې د واحد مذکر غایب صيغه او د واحد مؤنث غایب صيغه دا د کلام په منځ کې واقع شي نو بیا به کچری دا معلوم وي نو اسم ضمیر به ولا فاعل وي او کچری مجهول وي نو عام طور باندې به ولا اسم ضمیر دا به ولا نائب فاعل وي. بیا د کلام په منځ کې د واقع کېدلو د دې عام طور باندې شپږ صورتونه دي. یو صورت دا دی چې دا دواړه صيغې د مبتدا دپاره خبر وي نو چې کله دا دوه صيغې د مبتدا دپاره خبر جوړیږي نو عام طور باندې به په دې کې دغه ضمیر دا به ولا فاعل یا نائب فاعل وي. دویم صورت دا دی چې دا صيغې د موصول دپاره صله وي. دریم صورت دا دی چې د موصوف دپاره صفت وي. څلورم صورت دا دی چې د ذوالحال دپاره حال وي. پنځم صورت دا دی چې د معطوف علیه دپاره دا معطوف جوړیږي. او شپږم صورت دا دی چې چرې داسې یو قرینه موجود وي چې د دې نه مخکې یو مرجع موجوده ده او په دې صيغو کې د ضمیر هغې طرف ته راجع دی نو په دې صورتونو کې به بیا د دې لپاره دغه ضمیر دا فاعل یا نائب فاعل وي. مونږ یو ځل بیا دا عبارت ذکر کوو. مصنف فرمایي التاسع ان يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا. د اعراب په لحاظ سره د اسم نه هم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي دا په واوي تقدیري سره وي حالت نسبي او جري دا په یاء لفظي سره وي. ويختص بجمع المذكر السالم مضافا الى یاء المتکلم او د اعراب دا قسم دا دو هغې جمع مذکر سالم سره خاص دی چې کوم جمع مذکر سالم دا یای متکلم طرف ته مضاف وي. تقول جاءني مسلمیه دا مصنف د حالت رفعی مثال ذکر کړی دی نو مسلمیه دا مرفوع دی په واوی تقدیری سره. بیا فرمایي تقدیره مسلمویه چې دا عبارت په اصل کې وو مسلمویه. بیا اجتماعت الواو والیاء واو او یا دا یو ځای جمع شول. والاولى منهما ساکنه په دې کې لومبی حرف یعنی واو دا ساکینو نو فقلبت الواو یاء نو دغه واو په یا سره بدل شو. و ادغمت الياء فی الياء او یا په یا کې مدغم کړی شو. و ابدلت الضمه بالکسره بیا دغه ضمه دا په کسرې سره بدل شو لمناسبت الياء د یادو مناسبت د وجنه نو فصار مسلمیه نو د مسلمویه نه مسلمیه جوړ شو. ورأيت مسلمیه دا د حالت نسبی مثال لی دا منصوب دی په یای لفظی سره. ومررت بمسلمیه دا د حالت جری مثال لی او دا منصوب دی په یای لفظی سره. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.